د هغه صحابه کرامو په شانتې غیرت بیا په بل چا کې نه پیدا کېږي. کله چې رسول اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم مبارک ته پته ولګېده چې مشرکان مکه دوی په مدینه منوره باندې د حملې اراده کړې ده، رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تیارې د دې لپاره کوي چې مشرکان مکه را روان دي په مدینه منوره باندې حمله کوي چې موږ به د دې دفاع کوو. رسول الله مبارک یو خوب ویني، محبوب مې خوب ویني چې زما د الله ته تکلیف ورسېدلو. په خوب کې خو چې کله دغه لاس مبارک ما په خپله زغره کې ورکړو نو دې ته داسې قرارې چې دی ملو شو، یعنې قرار ورته ملو شو. صحابه کرام تپوس کوي یا رسول الله د دې تعبیر څه دی؟ محبوب یې ورته فرمایي د دې تعبیر دا دی که چېرته مونږ په مدینه منوره کې پاتې شو او مشرکان مکه راغل او مونږ د هغې مقابله دلته وکړه نو مونږ ته به تکلیف لږ میلاو شي، او که مونږ د مدینې منورې نه بهر ووتلو نو مونږ ته به بیا تکلیف ډېر میلاویږي، شهادتونه به م کېږي، زخمونه به م رسېږي، تکالیف به م رسېږي. خو صحابه کرام هغه د غیرت نه ډک خلک رسول الله مبارک ته عرض کوي یا رسول الله دا صحیح ده که په مدینه منوره کې مونږ نه پاتې شو مونږ ته به تکلیف لږ ورسېږي، خو ای د الله محبوبه زموږ غیرت دا ګواره نه کوي چې مشرکان مکه دې په مونږ باندې حمله کوي، هغې دې زموږ کورونو ته راورسېږي، تر تا پورې ستا مبارک کور ته دې راورسېږي نو بیا به مونږ نه د هغې خلاف به مونږ بیا دفاع کوو. ای د الله محبوبه زموږ غیرت دا وایي چې مشرکانو دومره زړه کړی دی او په مدینه منوره باندې د حملې اراده کړې ده نو د الله محبوبه مونږ به مشرکانو له لارې او مخې ته وځو، د هغې مخه به ووځو. پیغمبر علیه السلام ناره یې واخیستله، دې کې داسې مشران څه صحابه کرامو چې هغې وفرمایل چې مونږ به د رسول الله مبارک د خوب په تعبیر په ذریعه باندې مونږ به په مدینه منوره کې پاتې شو او چې مشرکان مکه راشي نو مونږ به بیا دفاع وکړو، مونږ به پرې حمله وکړو. خو د رسول الله مبارک تره مبارک سیدنا سید السادات و سید الشهداء امیر حمزه رضی الله تعالی عنه مبارک ورته فرمایي ورته وایي یا رسول الله تر هغې پورې به زما دې د رب کریم په ځان باندې قسم وي تر هغې پورې به خولې ته چې دی اوبه ونړم، تر هغې پورې به چې دی نو خولې ته روټۍ ونړم تر څو پورې چې د مدینې منورې نه بهر د مشرکانو مقابلې ته نه یم وتی. د نورو صحابه کرام ډېر غیرتیانو او داسې غیرت مو چې صرف به وځو نه، د مدینې منورې نه 3 کیلومیټر د احد مقام ته ځي او د کافرانو انتظار کوي، کافرانو له مخه وهي او داسې مخه وهي چې کافرانو سره مخامخ کېږي، د 3000 لشکر سره 700 صحابه کرام جنګېږي او داسې جنګېږي چې سیدنا امیر حمزه رضی الله عنه مبارک د کافرانو په صفونو کې ننوځي، کافران مرداري او کافران په یو چال سره امیر حمزه رضی الله عنه مبارک چې دی شهید کوي او امیر حمزه صاحب ته ډېره غوسه وه، د ډېرې غوسې نه د امیر حمزه رضی الله عنه مبارک نه پوزه مبارکه کټ کړه، غوږونه ترېنه کټ کړل، شونډې ترېنه کټ کړې او کافرانو د هغې نه چې دی ځان له هارونه جوړ کړل، د کافرانو کومه ښځې وې هغې د هغې نه هار جوړ کړو په خپله غاړه کې یې واچولو. کله چې د احد غزا وشوه رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ګرځېدلو چې ویې کتل خپل تره مبارک امیر حمزه رضی الله عنه مبارک یې وکتلو، مبارک سینه شلېدلې ده، زړه ترې راوتلی دی، کافرانو پې چکونه لګولي دي. رسول الله مبارک چې کله د تره مبارک حال ته
وکتل د مبارک غوږونه کټ شوي دي، پوزه کټ شوې ده، شونډې کټ شوي دي، سینې سیرې شوې ده، زړه ترې راوتلی دی، په هغې باندې کافرانو چکونه لګولي دي. امام الانبیا ته خپل تر مبارک ډېر زیات ګران و. محبوب مې فرمایي ورته وایي ای زما تر مبارکه که چېرته ما ته په خپل امت کې د یو بد رواج ګډېدلو یره نه وی نو نن به ما ته ښخ کړی نه وی او نن به ما ته د احد په میدان کې هم داسې پرېښودی وی او ما به دې خلکو ته ښودلي وو چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د دغه دین اسلام دپاره کومې قربانیانې درته ورکړي دي.